ستالم اختیار درکو واستفزز من استطاعت ولو چې پسې ولوا خو چې زما چې کوم تابعدار بندګان دي نو ستا لیس لک علیهم سلطان ستا زور به نه چلیږي په زور یې نشي بوتلی او په غولولو یې بوزا کله ورته یو شی ښایسته که ورته کله ورته بل شی ښایسته که کله ورته بل شی ښایسته په دې وجه باندې خدای وبخښه دا ټول بوتان مات کړي دا بوتان به ذهن نه لرې کړي نو هله چې قرآن ته کښېنې نو قرآن به څه کوي اثر به کوي او یوازې داسې اثر به نه کوي دا الفاظ دا معنا چې موږ کوو په دې خو اثر کوي په موږ باندې خو کله کله داسې چې سړي اړولې ترجمه کړې نه وي او دا لړمان نه دي لړمان زما یو ماما دی هغه لړم باندې د لړم چې کله سړی وشي چې هغه دموي نو ما ورته ماما دا ته په څه دموي نو ما ته یې ورو سورې طارق سورت را باندې یاد کړو ما ته په هغه وخت کې نه و یاد چې یاد مې کړو نو سورت به مې یاد کړو سره د لړم دم وکړ نو هغه ما ته وې د اخرنۍ آیت وایه انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا معنی دا ده دی بخبله کوي او موږ بخبله کوو او ګورو چې دی ګټي که موږ ګټو دا د الله تعالی وینا ویل دا آیت وایه او بس دا لړم پې دموه او د ده پلار هم چې چل نشي کولی او لړم یې دم کو ما ته ویل راوایله ما ورونې کلې ونی ما ویل دی راواله هغه نه راغېستو بل لږ ته یې راواله راوایل کولی هغه چې چلې نشو کولی هغه لړم دی یعنی دا آیت لړم په عربۍ نه پوهېدو خو بیا هم چې د قرآن د الفاظ یې واورېدو لړم بیا ټک نه شو موږ افغانستان کې یو ځل د دې امریکایانو کې دا نوی نوی دغه چې راغلو نو دې وخت کې به خلک ډېر په غلا راتلل زما سره یو ملګری و موږ هم داسې پټ یو ځل تللي وو په یو ځای کې ناست نو مچو غږ هم خواړو یو خدایه اوس هلته کې جال دی ورته مچو غږ دی کوم طرف ته زما هغه ملګري ما ته ویل یارېږه ما وایي چې دلته کومې مچۍ ناستې دي د یوه مچۍ هم په تا ټک نه شي کولی ما یې څنګه وایي ما دم کړي ما یې څنګه دم کړو وایي ما وایي چې لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم اخو بسره من خوف دا خوف دا ټکی مې ورته ویلی دی د دې مچۍ پلار هم نشي او دم داسې دا څادر راواغېستو راپارې کړې راپسې او خدای څه کوي یوې مچۍ چل کولی شي ولې دا یې د قرآن الفاظ واورېدل ولې یې واورېدل خالي ذهن راغلی وي هغه مچۍ د هغې سره سیاسي پارټي ورسره نه وه قوم رنګ او نسل دا چیزونه ورسره نه وو د چا خوښه ناخوښه ورسره نه وه خو چې د قرآن الفاظ یې واورېد بیا یې د نه چې چله ما بیا بل ملګری دی لہذا قرآن ته خالی ذهن کېږي او پرېږدوی دا څوک په یو پارټۍ کې څوک په بله کې ټول یو وروڼه یو د یو ادم بچي یو د یو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتیان یو ټولو دا کلمه ویلې په تېرې راسو